ګوره ګوله تو ستا کامیابي ستا فیوچر دا نن چې په کم حالت کې موجود دی دا معاشره ستا دا کامیابي ستا د فیوچر او ستا د اوسنی حالت په دغه شته حالت کې نه قبلې او نه قبلول غواړي. نو خو دا وجه ده چې هیڅکله هم خپل زړه خپل رازونه او خپل ایکسپیرینس د خلکو په مخ کې زیات په کولو طریقې سره مه شیر کوه، ولې چې معاشره همیشه هغه اورېده غواړي کوم چې د هغوی زړه غواړي. که چېرې ته ډېره ډوډۍ خورې نو خلک به درته وایي ته موټی، که چېرې ته لږه ډوډۍ خورې نو خلک به درته وایي ته خو خواري، که چېرې ته نوکري کوې نو خلک به درته وایي د غریب بچیا، او که چېرې بزنس دې وکړو نو خلک به درته وایي دا خو د حرامو مال دی، که چېرې په زندګۍ کې کامیاب شوې نو خلک به درته وایي ته خو قسمتي، او که په زندګۍ کې ناکامه شوې نو خلک به درته وایي دا خو نالایقه دی. نو معاشره ته چې په کم حالت کې موجودی هغه ته پای حالت کې قبلول نه غواړي. نو خو دغه وجه ده چې خپل شخصیت او خپل ځان د دغه نکمو او دغه 2 نمبر خلکو په مخ کې مه ایکسپلین کوه. خپل رازونه پټ ساته. که چېرې یو وخت راغی او په ذهن کې د داسې یو آیډیا راله او تا ته پته ولګي چې یاره دا بهترینه آیډیا ده او که زه په دې آیډیا باندې کار وکړم نو دا زما د فیوچر چې کوم ډیسټینیشن کوم منزل دی هټ کولی شي، دا آیډیا د ځانه پورې وساته او په چپه خوله په دې باندې کار شروع کړه. که چېرې فرض کو تا ته پته ده چې دا آیډیا زما لپاره بهترینه ده او دا آیډیا دی د خپل ملګرو یا د خپل د دغه معاشرې د دې مخلوق په مخ کې شیر کړه، نو دوی به د ټول لومبی دا کوشش چې په تا پورې خنداګانې اقاړي وکړي او تا په احساسي کمترۍ کې راولي او په څه نه څه طریقه تا د دې شي نه راوشو کوي. او که دغه ونه شي نو بیا به دې له لتې نه نیسي او هر کوشش به کوي په مختلف قسم طریقو کې رشته دارۍ په لارو، دوستۍ په لارو، په دنیا شي نورو تعلقاتو په ذریعه باندې. نو خو دغه وجه ده چې پښتانه په نن زمانه کې ځکه ناکامه دي چې دوی همیشه په خوږه ژبه او په خوږه خوله باندې خطا کیږي. همدغه وجه ده چې زه د نن زمانې د پښتنې خاورې په ځوانانو کم چې نوي ماشومانان راوچتېږي زه په هغو باندې پوره یقین ساتم، ولې چې د دې ځوانانو سره په 2024 په دې وخت کې داسې بهترین ټاپ انټیلیجنس مازغې دي چې دا یو پیره تو شو نو دا بیا دنیا ته وخی چې دا کمې بلاګانې دي. نو همیشه د هغې دوستانو د دوستانې او د هغه رشته دارو د رشته دارۍ نه ځان ماینس کا چې د کومو رشته دارو په تا باندې یقین نشته او کم دوستانو په مخ کې ته د خپل زړه حل او د خپل فیوچر ټارګټ نشي ویلی. دوست هغه چې د هغه سره ته خپل ټارګټ شیر کړي او په هغې باندې تاسو پلانینګ وکړئ، په هغې باندې تاسو د یو بل سره مشورې والای او ایکسپیرینس ته یو بل سره شیر کړئ. نو هغه څنګه دوستانه چې د هغوی سره تاسو خپل ټارګټ مثلا که ته ایکسپیرینس وکړې او د خپل یو دوست سره دا راز شریک کړي چې زه په مستقبل کې بنتلی علما یا به زه په مستقبل کې یو داسې غټ کاروبار کوم، ته ګوره هغه به درپسې اقاړې کوي، هغه به درپسې سپېړې وي، هغه به درپسې ملنډې کوي. د داسې دوستۍ نه په وخت باندې ځان ډیلیټ کا، ولې چې دا دوستان نه دا پیراسایډ دي، دا ستاسو په وجود باندې پراتی او ستاسو نه وینس کی. د دې نه غوره دا ده چې همیشه کامیاب خلک یوازې په لار رواني، کامیاب خلک یوازې کامیاب شوي. نو بهتره دا ده چې ځان لا په زندګۍ کې یوازې مخ په وړاندې باندې لاړ شي. نو چرته هم په زندګۍ کې که ناکام وي نو په دې خبره مه خفه کېږه، ولې چې په زندګۍ کې ناکامي هله راځي چې کله الله تعالی وغواړي چې ستا ډایرکشن چینج کړي، ولې چې ناکامي دا د الله تعالی یو پلانینګ وي، ولې چې ستا لپاره د الله تعالی سره یو بهترین پلان، یو بهترین ټارګټ، یو بهترین فیوچر موجود وي. نو هغه ته په هغې ټارګټ کې ناکامه کړي او ستا ډایرکشن چینج کړي او اول طرف باندې دې واړئ. نو ګوره بچیا، هېڅکله هم په پرون باندې مخ پیمانه کېږه او د سبا نه مه یریږه، ولې چې پرون تیر شوی دی او سبا په منځ کې شپه ده. نو د کوم شي په منځ کې چې شپه د هغې بله نه مه یریږه.
نن سټیپ والا ولې چې په مستقبل کې به بیا ته منګولې مروړې او دا سوچ پکای چې را زما مخ ته یو بهترینه ژوندۍ او یو بهترین پلانینګ پروتو خو ارمان دی چې زه د دنیا په دنیادارۍ کې مصروف وم نو چرته چې مې هاده او بادو سي الله تعالی دې تا په خپل مقصدونو کې کامیاب کی سټیپ والا ان شاء الله الله تعالی به کامیاب کی